او د نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل صورت خپل سیرت چې څرنګه یو نبی علیه الصلاۃ والسلام لیدلی وو هغه رنګ یې خپل په جسم کې څو مثالونه درته بیانوم. حضرت عمر رضی الله عنه جلیل القدر صحابي ده او شجاع بهادر صحابي. اخري وخت ده، مریض ده، پروت ده او یو نوجوان پوښتنې ته یې تر وکړه، یو ځوانکا پوښتنې ته یې تر وکړه. حضرت عمر رضی الله عیادت یې وکړه. چې عیادت یې وکړه، کله چې دا ځوانکا واپس روان شول، حضرت عمر رضی الله په دې باندې ځواب وکړه چې بچیا تو دا پیچی چې دي دا نون دي ټیټې دي. همو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیدله ده چې کله به چا پیچی ټیټې وي نو بیا هغې ته وایي چې دا پیچی دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به دا په باد او حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دې منې ممانعت نبی علیه الصلاۃ والسلام نه کوي. ته دې نبی علیه الصلاۃ والسلام بچیا دا پیچی دي چې یعنی کې اخیری وخت دا بیماری دو سټیج دا بیمار دا او دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمان او د نبی علیه الصلاۃ والسلام اقول او د نبی علیه الصلاۃ والسلام اطاعت دمرا خیال او دمرا اهتمام کوي چې بچیا ته دغه صحابي دی یو بچا دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام تور طریقې داسې اپنو کړي دي. روان د حج ته، حج په سفر باندې ده، ارکوز شي ملګري ته ځي، ارکوز شي یو بوټه ده، د دغې بوټې نوم دی لږ کې کښېني ارام، بیا وخېږي روان شي، یو بل ځای روان شي، بل ځای روان شي، هغه ځای ته بیا شي، هغه ځای کې بیا کښېني، هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام غوندې شکل و هیئت د کښېنستي هغه اختیار شي. چا پته یې نه وکړه چې څه ضرورت شو تو ته چې ته دلته چملې ارام کړه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به دلته ارام کول، دغې بوټي نوم دی به ارام کول، ځکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام والا کوم صورت کوم کیفیت چې ما هغه ماته ډېر پسند ده، هغه زه نشم پرېښودلی، نو دې وجې ما هغه طریقه زمزمې بیا دې ویلې وکړه زمو نبی علیه الصلاۃ والسلام لیدله ده چې په دغې لارې تلل دلته کښېنوستل، خپله جسماني او انساني تقاضا دا یې پوره کړله، متیا دې ته متیا ته نه ورولې، لیکن هغه تقاضا هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام شکل صورت هغه هیئت کیفیت چې موږ لیدله هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام اطاعت د هغې